دا یو نوم دی د ماشومانو میرحه. اکثر خلکو دا نوم خپلو بچو له کېښودی دی میرحه، او بعضې ملګري د دې نوم بیا پوښتنه هم کوي چې خپلو ماشومانو له میرحه نوم کېښودل دا څنګه دي. نو د میرحه دا چونکې د عربی لفظ دی او په عربی کې د دې نوم تلفظ چې دی نو هغه په دوو طریقو سره دی. یا چې دی نو د دې تلفظ په مرحه سره دی، میم باندې هم زبر او په را باندې هم زبر مرحه. او دویم تلفظ چې کوم دی نو هغه مرحه دی چې په دې کې په را باندې ساکن دی، مرحه ویل کېږي. نو مرحه یا مرحه د دې دواړو معنی چې دی نو هغه ټیک نه ده. په معنا د تکبر سره او په یو هلکه سره چې دی نو د دې معنی راځي، نو لهذا تکبر والا معنی دا ټیک نه ده. نو مرحه هم ټیک نه دی او مرحه هم ټیک نه دی. باقی په مرحه یعنی په میم په کسرې سره، په میم په زیر سره په عربی کې د دې تلفظ چې دی نو هغه ټیک نه دی. مرحه تلفظ چې دی نو په عربی کې د دې نشته دی. البته که بالفرض خامخا خپل ماشومانو له مرحه نوم ایږدئ نو بیا به په اخره کې چې دی نو د ښا نه پس الف چې دی نو هغه به نه لیکلی کېږي، بلکې هغې په اخره کې به هغه ګول تا چې کوم موږ ورته ښا په ګول ها وایو هغه به بیا چې دی نو هغه لیکلی کېږي. نو که بالفرض څوک ایږدي نو هغې کې به بیا په لیکلو کې دا احتیاط کوي چې مرحه په الف سره یعنې د ښا نه پس به الف نه لیکي، بلکې هغه ګول ها به چې دی هغه به لیکي. نو بیا به دا نوم به چې دی ټیک شو، بیا د دې معنی چې دی د وسکو یو ډیر ته ویل کېږي چې ډیرې وسکي او یو ډیرې نو هغې ته بیا مرحه ویل کېږي. البته معنی خو ټیک ده، خو بهرحال بهتره دا ده چې یاره مونږ خپلو ماشومانو له د صحابیاتو په نومونو باندې چې دی هغه نوم کښېنو چې په هغې کې هېڅ قسمه څه شک شبه چې دی هغه نه وي.